أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. سورة یوسف 102 نمبر آیات ہے. پتی 102 نمبر آیات کی د نبی علیہ السلام د پیغمبرای تصدیق دی چې نبی علیہ السلام واقعي پیغمبر تصدیق په دې طریقه باندې دی چې د مکی مشرکان او اهل کتاب صلاح وکړه نبی علیہ السلام د ملامت کولو د پاره په نبی علیہ السلام باندې اعتراض جوړ کړ. مخکې سورۃ یوسف په شان نزول کې موږ ویلو اعتراض دا جوړ کړ چې ته د الله پیغمبر یې انکار ته وایي چې بنی اسرائیل د شام نه مصر ته څنګه منتقل شو او بیا د موسی علیه السلام انقلاب په مصر کې څنګه پیدا شو. نو اهل کتاب ته څنګه تاریخ معلومه د مخکې نو ته فتح واخو نبی علیہ السلام خو تعلیم یافته نو تاریخ نو لوستله د مکه کې پاتې شو. مکه کې تاسو کتابونه او داسې درسونه بالکل ونه سره بوده خبرو سرچا واسطه ونه د بهر ملکونو سفر هم نبی علیہ السلام صرف تاریخي 2 سفر کړي وي دین وړاندې یو سفر کې د ابو طالب سره طلب چې د نیمایي نه واپس شو او شام ته ونه رسید. دویم سفر کې د صرف 3 ورځې تیرې کړې دي په لندو واپس شوی دی او هیڅ سره ملاقات نه دی شوی. نو کدا پیغمبر یې نو صحیح جواب د وحی په ذریعہ باندې تاسو ته درکې او که پیغمبر نه یې جواب ورته نه معلوم ویل دی دغه ښه طریقه ده. لیکن د ظالمانو د څنګه ځان په یولو کوشش ونه کو بلکې د اعتراض کوشش وکړو او دا تاریخ ثابت کړل تجربې نه معلومه ده چې اعتراض کوونکي خلکو ته الله تعالی هدایت نه ورکړي. یو د سوالات کولی زړه سره ملامت کم بی عزت کم پړې کما وې شرموم د سوالات کولی او یو د سوالات ځان پوهه چې د مساله کې زسمره پوهیږم زمره نه پوهیږم ته زماره رهنمایي وکړه دا یو سوال له اعتراض دی. د دې دوه فرق چې کوم دی علماء د ذکر کړی دی لکه باران وریږي سره وته یو لوخه سیده کیږي نو څومره باران چې کیږي بلوخه کې بار او بیر جمع کیږي په مقدار باندې در سوال مثال لري اگر تاسو او چې دغه لوخه دقه باران ته پاستر کېده نو څومره باران پکې خویا بر دې نظر امن کیږي پینه در اعتراض مثال کم کسان چې ترازونه کوي هغه هم دغه ځان خویا بدرار سبزي پزيان کې به څه شری ساري کې ناستره پینه نو دې خلکو اعتراض وکړ نبی عليه السلام باندې او بدقه مجلس کې نبی عليه السلام پاسیدل هم نه دی. سورۃ یوسف پورا سورۃ نازل شو په یو ځل باندې او دغه نبی عليه السلام د واقعیت تفصیلی دی بیان کړي. یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل چې کوم دینو مصر ته یوسف علیہ السلام په زمانه کې تری او دا ورنه قصه معلومه شو چې موسی علیہ السلام په زمانه کې هجرت دسی وش نو دا واقع دلیل شو په دې خبره باندې نبی علیہ السلام د الله پیغمبر دی. ځکه کله الله پیغمبر نه وي نو د علم حاصلول لپاره یو څو طریقې دی. یو طریقه دار سره مطالعه کتاب ولولي تاریخ معلوم کی نبی علیہ السلام امي او لیکل وصل کولې نشو د دنیا ته پته و هر څه بده معنی قایل چې نبی علیہ السلام لیکل وصل کتاب سے واسطه نشته. دویمه دا چې د چا نه زده کړي نو مخکې موږ هغه خبره وکړه چې نبی علیہ السلام د مکې نه بهر تللی نه دی. مکه کې به خبرو څه پیدل نه او شام ته 2 سفرې بیا هغه یو د نیمایي کې واپس شوی دی بل 3 ورځې سار شوی چا سره ملاقات نه شوی. نو دومره لوی قصه د کمزګي نه معلومه شوه هیڅ چا سره ملاقات نه شوی. اس تعلیمي ادارې سره واسطه نه پاتې شوی. نو دا ټول خبره چې راځم کې نو حاصل سره وته چې دا سر د وحی لاره وجد وحی بذریعہ باندې نبی رسول الله قصه معلومه شوه او وحی چې حقیقت پیغمبري نو نبی رسول الله واقعي پیغمبر دی. د کونډه واقعیا دلیل شو د نبی رسول الله پیغمبري باندې دې د صداقت د رسول ویل کېږي د مضمون صداقت رسول شو. الله تعالی وی ذالک دا واقعیا د یوسف علی السلام من انباء الغیب د واقعات د غیب نه په نسبت د نبی علیہ السلام باندې غیب دی. غیب دې ته ویل کېږي کوم شی چې نظر نه پناه یا غیبی او چې کوم نظر ته مخامخ غیب المشاهده نو دا کوم غیب چې په قران کې استعمالېږي حدیثو کې راځي په نسبت د مخلوق په نسبت د نبی علیہ السلام باندې غیب دی. په نسبت د الله تعالی باندې هیڅ شی غیب نه دی ارسل الله ته مخامخ دی. نو په دې وجه اکثر مفسرین لیکلي چې ذالک من انباء الغیب بنسبت الى محمد صلی الله علیه وسلم یعنی دا واقعات د غیب نه دي. خو غیب څه دی وای څنګه غیب دی چا په نسبت غیب نو د نبی رسول الله په نسبت غیب دی. نبی رسول الله په زمانه کې موجود نو د الله تعالی په نسبت غیب نه دی.
نوحیه الیک چې موږ وحی کوو تا ته ای پیغمبره یو انباء الغیب د غیب خبرونه دي او یو علم غیب دی علم غیب او دغه شاند کې انباء الغیب دي کې فرق دی غیب خو کم چې د نظر نه پناه غیب شو لیکن یو علم غیب د صفت د الله تعالی دی او مخلوق سره بالکل مناسب نه رسو چې مخلوق ثابتې مشرکان کیږي یو انباء الغیب د غیب خبرونو معلومات حاصلول نبی رسول د غیب د خبرو معلومات حاصلو الله تعالی تر وایي بزرګ ما ډیر خبرې رسې خودل چې هغه خبرې په الحال موجود نه وي نبی رسول الله زمانه کې موجود نه وي کېدو والا وي کیږي به قیامت پر بکیږي احادیث کتابونو کې د کتاب الفتن په نوم باندې دغه مستقل بابونه دي دغه د غیب او اطلاعات الله تعالی نبی رسول الله ته ورکړي دي لیکن علم غیب صفت د الله تعالی د نبی رسول الله سره د علم غیب نو دا الله تعالی د وحی په ذریعہ باندې خود لري نو بدی مضمون کې ډېر خلکو نه کوتاهی کیږي او هغه نبی رسول الله د علم غیب ثابتې چې څنګه د غیب خبرونو اطلاع ورکوله چې داسې بکیږي داسې بکیږي موږ وایو دغه انباء الغیب د علم الغیب نه دی په دې کې فرق دی نوحیه الیک چې موږ وحی کړی د واقعي تا ته پیغمبر اوس دا انباء الغیب د وحی په ذریعہ معلوم شوی دی بل وجه نشته ځکه وما كنت لديهم تنوي لدوی سره چا سره د یوسف علی السلام درونو سره موجود نه وي اذ اجمعوا امرهم هر کله چې دوی راجم شو په خپل کار باندې کم کار باندې راجم شو کله چې یوسف علی السلام کوی ته اچا او راجم شو ته په غټین کې موجود نه وي دا قصه ته نه معلومه ته خبر نه وي خو وحی په ذریعہ باندې ته خو دې شو وهم يمكرون او دوی تدبیرونه جوړول د ټیم کې هم ته موجود نه وي کوم تدبیرونه چې کړي ته پکې موجود نه وي واقعي خبر شوي او ته پکې نه وي نو چې پکې نه وي او خبر شوي نو معلومه ده چې په ذریعہ د وحی خبر شوي او وحی پیغمبر ته کېږي لہذا ته واقعي پیغمبر دې ځکه چې یو دوه اړخونه نور ذکر نشو چې ته موجود نه وي خو دوه اړخونه د معلوماتو نور هم دي هغه دا چې کتابونو مطالعه دي کړي چا نه مدز کړي نو دغه نه په دې ځکه کې ونه شو ځکه ته هر څه د معلومه او د مخالفینو د معلومه او اهل کتاب او ته مشرکان ټول ته پته و چې نبی رسول الله نه کتاب مطالعه کولی شي او نه د خلکو سره واسطه راغله چې هغه داسې واقعیت متمعلومي او د یوسف علی السلام نبی رسول الله ته خو دي نو چونکه هغه ته د دې داودار په زمانه کې موجود نه نو دې هغه ذکر ځکه کې ونه شو ځکه دا خبر یقیني معلومه و نبی رسول الله لیکل هم نه کوي او چا سره ملاقات هم د سینې دی شوی البته دا مضمون بل ذکر کې بیا ذکر شوی دی بل ذکر الله تعالی ذکر کوي چې وما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا دغه آسماني تاریخي واقعات چې څومره دي قران ذکر کړی دي نو نبی له سلام ته وایي د وحی نه وړاندې چې ته وحی نه وشوي نه به ته پوي درې نه بستا قوم پیدو خو چې وحی وشو ته مقصد معلومه شو نو دغه شقي به په بل ځای کې ذکر شوی دی چې کتابونه رسول چا نه ذکر ول هغه بل ځای کې نه پېښوي دي او د ذکر کم شي نه پېښو چې ته په هغه زمانه کې موجود نه وي نو چې دې موجود هم نو ته چا نه ازدم نشو مطالعه مو نشول نو کمل ار باندې معلوم شو څه د وحی لاره پاتې شو د وحی په ذریعہ باندې معلوم شو وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین او نه دي اکثر د خلکو نه اگر چې ته ډیر هم هرس ولري ایمان راوړونکي د دنیا اکثر خلک د ایمان نه راوړي نو چې ایمان نه راوړي ته کوشش هم کوي لیکن دا به صفات کیږي د اثر کې نبی رسول الله لپاره تسلی ده چې نبی رسول الله ته واقع تفسیر بیان کړه پکار خدا و چې د اهل کتاب او د مشرکان او د دعوی مطابق به ایمان راوړي وي لیکن ایمان نه راوړ بیا هم خپل کفر باندې کلک پاتې شو الله تعالی نبی رسول الله توجه ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اکثری خلک ایمان نه راوړي کته څومره هرس ډیر کی خود نه راوړي اکثری خلک په داسې گمراه پاتې کیږي نو چې کار نه کیږي نو باغی باندې ډېر ډېر مخوره د څه مطلب شو وما تسالهم عليه من اجر او تنغواړي د خلکو نه عليه بد خپل دعوت باندې من اجر هیڅ مزدوري یعنی خپکیږي ځکه متصری ده چې ته الله خپکیدل چې کړه د خلکو نه منلې الله تعالی ست دعوت ناقص ګرځول ست دعوت په دې باندې الله تعالی ناقص نه ګرځي دعوت پوره ده مکمل ده ته دنیاي پیسې هم د خلکو نه غواړي چې کړي د خلک ته نه مني او پیغمبر ته نه وایي نو مالی بحران براشي خلکو خرچ نه درکې تاوان پیسې باندې درکې نو وای دا خبر خو نشته ځکه چې ته خو ردوی نستری بده مزدوري غواړې نو ته څه شیخ نه سری بده نه نو تاوان دې پکې نشته تر سبب پر باندې لګي او سبب تر الله تعالی درکې لہذا خلک ته نه مني څه خبره نه ده
دا مضمون هم تسلی شو چې ما تسألهم علیه من اجر تنه غواړي د خلکو نه من اجر هیڅ مزدوري نو هغه که خساره شو ولا نو خیر دی ان هو نه دا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت د پاره د مخلوقات ته نصیحت او جګر نصیحت د مخلوقات او خیر خوای د مخلوق ته نو کم مخلوق چې من ځان ته پیدا رسي او چې کم خلک خیر خوای مخالف ته خیر خوای نه مخاړي خبر ځان نقصان کوي نو تصالح حاصل دا شو چې ته ثواب باندې لګیایي ثواب ته الله تعالی پورا درکې خلک یې منو کنه مني ته مزدوري نه غواړي او چې نه غواړي نو بس خلک ستا مخالف شو ستاوان پکې نشته څنګه ته خاصه مزدوري نه غواړي دیاړي ته نه اخلي چې دیاړي ته نه اخلي که دوستانه مې نو دنیوي لحاظ خاصه پکې شیر نه غي څنګه تاوان پکې راونه وته اخرت په اعتبار باندې تاسو سم ثواب ملایويږي لہذا خپل کار جاری وساته وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون او ډیر د نخونه په اسمانونو کې بزمو کې یمرون داخلك په تیریږي د شکوه د ګیله ده او تسری د نبی عليه السلام ته قباحت د انسانانو چې ډیر خلک ډیر نخې په اسمانونو زمو کې شته چې د خلک په تیریږي وهم عنها معرضون او دغه نخونه مخاړي اس سوچ فکر به نه کوي چې څه مطلب دی عبرت نه اخلي تفسیر معنی قرآن وای دا هم تسلی مضمون دی او تسلی کی مزید نور ترقی ده د دې حاصل دا چې ګوره یوازې ستا پیغمبري نه چې خلک ستا پیغمبري نه مني دا دومره بیلار او گمراه خلک به کې شته دي چې د الله تعالی د وجود سره بدن نه قائل الله تعالی نه مني اس وګه واسمانون ته ګوري بغړ غړ باندې بده کې ژوند تیري بي سبب مجبوري لري الله تعالی ورغه ضرورتونه پوره کوي لیکن بیا ډېر خلک په دنیا کې موجود دي د الله تعالی د وجود قائل نه دي هغه دغه دي دهریان او لہذا کستا پیغمبري نه انکار شوم دا سناشته خبره خو نه ده دنه بګ لوی مجرمان شته غړ مجرمان بګشته نور غړ خلک بګشته ګناګار خلک گمراه خلک د دې مثال لسه شرک سړی د چانه ګیلاو کې جالکه استاد وې د سي بد اخلاق دی او د سي دی هغه وجه د خلاطات خبرې کړي دا د مور په قدر نه کیږي دشمن د مخالف ته ته خلاطي نو سړی وجه صحیح چې مور په دشمن نسبت سي ګیلاو نو د سي پر انسانانو کې انسانان د جاغي الله تعالی د وجود قائل نه دي نو د نبی رسول الله د رسالت د قائل نسو د اولنې آیت چې کوم دی وکأي من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون په بارد هغه کافرانو کې چې کوم د الله تعالی د وجود قائل نه دي تحقیق د معرفت القرآن دی وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون او ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې اکثر د خلکو نه مگر په داسې حال کې ایمان راوړي چې شرک وسه هم کوي مشرکان همي د آیت چې کوم د خلکو باره کې دي چې الله تعالی د وجود قائل دي لیکن الله تعالی په صفاتو کې بذات کې د شرک قائل دي بیا لکه ډېر خلک د سې په دنیا کې دهریان کم دي نسبت د نور باندې ډېر خلک په دنیا کې موجود دي چې الله تعالی د وجود قائل دي لیکن الله تعالی سره بذات کې خلق شریک کوي مخلوق شریک کوي عیسایان چې کوم دي هغه سره عیسی علیه السلام شریک کوي يهوديان چې کوم دي هغه سره وزیر علیه السلام شریک کوي عرب مشرکان چې کوم هغه سره پرشتي او ځای کوي شریک کوي نو بذات کې به سره شرک کوي دغه نه علاوه ډېر خلک په دنیا کې موجود دي چې په ذات کې خو شرک نه کوي او الله تعالی د وجود خام قائل دي لیکن په صفاتو کې ورسره شرک کوي هغه صفات چې د الله تعالی سره مخصوص دي مخلوق لري هم ثابت دي لکه علم شو قدرت شو حاکمیت شو دا صفاتونه د الله تعالی د خالق کې مخلوق شریک نو دا خلق دغه ایمان به د نه ایمان برابر شو دی خو الله مانی لیکن دغه ایمان چې سره د شرک نه دی د دې ایمان نه د ایمان چې راوړي نه د ایمان الله تعالی ته منظور نه دی امام ابن کثیر رحمه الله وی په دې کې هغه مسلمانان هم شامل دي چې کوم قرآن مانی حدیث مانی لیکن د شرک شکار دي او ډېرو خبرو کې د شرک اخته دي لکه نبی رسول الله فرمایي چې زه د امت باندې د شرک اصغر باره کې ډېر یریږي مجدي په شرک اصغر کې اخته نشي دا روایت چې کوم د مسند احمد نقل کړی دی صحابه کرام یې تاسو کې چې شرک اصغر څه شي نبی عليه السلام ته ریاکاری چې کوم دا شرک اصغر دی د شرک نو وسه ابدي کې وړ خلک اخته دي نو د چې کوم ایمان لري نو د ایمان نورسته چې کوم شرک ریا د نه کیږي هغه د ایمان د ریاکاری په وجه باندې نه ایمان شو دا خراب شو او زوال سره مخامخ شو دا شاند کې ډېر مسلمانان داسې دي چې الله تعالی په ذات بارک ایمان شته
او د صفات مبارک ایمان شته لیکن علم غیب کې وسره مخلوق شریکي لکه احمد رضا خان تمنسب زنی ډلی چې نبی علیہ السلام لپاره علم غیب ثابت دی د پیښور کې یو هسپتال دی لیډریټینګ هسپتال سره نږدې یو جماعت په دې جماعت باندې بل دیوالونو تیر چپر ترجمه لیکل او ترجمه لاندې معنا لیکل